عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. 40 د امام نووي کې دا 13 حدیث ده او د دې صحابي چانه چې نقل کیږي ابو ثعلبه دا کنیت ته زوی په نوم مشهور ده. الخشنی دا اصل کې خشینا قبیله ده چې هغه د بنو قزاعه یو شاخ دی، هغې سره تعلق دی په دې ورته خشني وایي. جرثوم بن ناشر نوم یې دی رضی الله تعالی عنه. بیعت رضوان کې د شریکو بیعت رضوان هغه یو بیعت ته لوز دی کوم چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په شپږم هجري کې کړو د حدیبیه په مقام کې. او دا تاریخ معلوم دی چې شپږم هجري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې لپاره را روان شو. چې کله عمرې لراته نو د مدینه منورې نه بهر یو ځای دی، نن سبا هغې ته بیر علي وایي، آبار علي. هغه ځای نه د عمرې یا د حج اراده کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته نه احرام وتړه او ځان سره څاروي هم را روان کړي وو. حدیبیې له چې ورسېدل دا د مکې مکرمې نه کافي لرې ځای دی. نو هلته کې کافران د دې لار کې ولاړو مشرکان، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته به نه راځې، نه به ستا ملګري راځي. عجیبه دشمني ده، مشرکانو بل څوک نه منې کول، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص دشمني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو اترو د پاره سیدنا عثمان ذوالنورین ولېږه رضی الله تعالی عنه چې دا خلک پوهېږه چې مونږ جنګ نه یو راغلي، مونږ ځان سره څاروي خپل راغستي دي دې دپاره چې دا بیا حلال کو، دا الله د نوم قرباني ده. عمره کې قربانۍ نه یي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د سمجاولو دپاره دا کار کړو چې دوی پوه شي په دې خبره. لیکن کله چې یو سړی دشمني شروع کړي او بیا پیغمبر سره شروع کړي نو بیا خو بانې لټوي، هغې پرې نه ښودغه. سیدنا عثمان یې لېږلې په دې وجه چې د هغه هلته کې قبیله وه، خلق یې و، کورنی یې و هلته کې، اثر رسوخ یې ډېر و. مشرکین هغه ته وویل چې هغه نه پرېږدو او که ته راځې او طواف کې نه وکړه. هغه وی ځای خلقو کې نه یم چې زما پیغمبر دی یو کار نه کوي، زه د هغه کوم. خبره اترو کې ټایم ولګېدو، دلته افواه خوره شوه چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې افواه ډېر دک ورسېد، ډېر تکلیف ورسېد، او د یو ونې د لاندې ودرېدو، ښی لاس یې رامخکې کړه، ویې فرمایل دا د عثمان لاس دی، او په دې لاس ما سره بیعت وکړئ چې موږ به د عثمان د وینې بدل اخلو. دې ته بیعت رضوان وایي. او بیعت رضوان ورته په دې وایي چې قرآن مجید فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله د هغې مؤمنانو رضا دی چا چې تا سره د ونې د لاندې بیعت کړو. دا 100 صحابه دي تقریبا، او قرآن فرمایي الله ته رضا دی، د چا نه چې الله رضا نه جنتی. د دې وجه نه د امت دا عقیده ده چې دغه 100 صحابه کرام دا جنتیان دي.
دا کم چې عشره مبشره وي دا خو په کې مشهور دي، ورنه د جنگ بدر کې چې کوم صحابه کرامو شرکت کړل هغه ټول الله بخلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الله اهل بدر سره خبره کړې دا ورته فرمایلی دي چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، سچ کوي نو کوي ما تاسو ټول بخلی. اصحاب شجره او دارنګه اصحاب بدر دا جنتیان دي. یوازې هغه لس صحابه نه دي، ډېر شی دي چې هغې ته دنیا کې د جنت ځای ورکړی شوی دی. نو دی په هغې لسو کسانو کې و، په هغې 1400 کسانو کې و. حضر بیعت الرضوان دغې بیعت کې دی شریک و. وروسته بیا پته ولګېده چې دا افوا وه، په دې وجه جنګ ونه شو. د صلح حدیبیې شرطونه د هغې تفصیلات موږ بار بار ویلي دي. نو دا دی هغه صحابي چې د بیعت رضوان کې شریک و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم ته لېږلی او قوم د په لاس باندې ټول مسلمان شوی و. د شام کې وفات شوی دی سنت 75 15 هجری کې. د دنا 40 احادیث نقل لی او دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه او ما ته یاد ده، هغه دا ده چې ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الله په تاسو باندې څه څیزونه لازم کړي دي، لکه توحید لازم کړی دی، مونځ لازم کړی دی، فرض روزه لازم کړی ده، زکات لازم کړی دی، حج لازم دی، رښتیا ویل لازم دی. الله تعین کړی دی په تاسو باندې د څه څیزونو، مقرر کړي دي په تاسو باندې څه څیزونه، فلا تضيعوها، نو هغه مه ضایع کوئ. یعنی الله رب العزت چې کوم شی لازم کړی دی نه ضایع کوئ مه. مونځ لازم کړی دی دې کې سستی مه کوئ. رښتیا ویل لازم کړي دي دې کې سستی مه کوئ. دیم فرمایلی دی چې کونو مع الصادقین، د نیکانو خلقو سره د رښتینو خلقو سره دا لازم کړي دي. نو انسان دی لکه د زناور غوندې وخت نه تېروي، معلومه دی چې زما رب په ما باندې کم څیزونه لازم کړي دي. علم دی وکړي چې کم شی کول لازم دی، واجب دی، او کم شی په ما فرض دی. نو هغې به دی په هغې عمل کولی شي. د علم نه بغیر عمل نه راځي. داسې د خلکو خام خیالي ده چې زه به پوهېږم نه او څه به کوم. څه به کوې ده؟ یو سړی هغه له زمینداري نه ورځي، ته هغه له بیلچی ورکا، کودالي ورله وکړې، ور شکار وکړه، بس وکړي ناست پې ډو درس. د دین د هغې مذاق نه دي وړاول پکار چې زه عمل کوم. په څه عمل کوې؟ څه معلوم دي تا ته؟ د دې وجې نه موږ بار بار تاسو له ترغیب درکو علماو سره کښېنئ پاسئ دې دپاره چې دین ته زده کړئ. نور څه پرېږدئ. د دین د زده کولو دپاره علماو سره کښېنئ پاسئ چې دین معلوم شي. نو چې کله خبره پوهه کې راشي نو بیا به سړی عمل کولی شي. بیا یې دویمه خبره وکړه وحد حدودا فلا تعتدوها. وحد حدودا، څه حدود یې متعین کړي دي، ښودلي دي چې دې کار نه واخوا نه خوځئ. فلا تعتدوها، نو د هغې نه مه پورې وځئ. یعنی الله رب العزت بعض حدودو نفاذ کړی دی چې غلا به نه کوئ، دا فلانې حرام کار به نه کوئ، بدکاري به نه کوئ، او نه ماتئ. مطلب دا چې الله کوم څیزونه فرض کړي دي هغه پوره کوئ، او د کم نه چې منع کړي یې نو د هغې نه منې شي. مسلمانۍ دغه نوم دی. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، او څه ډېر څیزونه یې حرام کړي دي. قرآن مجید کې چې موږ فهرست وګورو که نه، نو قرآن فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا. بدکاري مه کوئ، حرام ده. په خوراک کې چې وګورو نو قرآن فرمایي مردار حرام ده، میته حرام ده، د خنزیر غوښه حرامه ده، تا به نشي خوړی. او دې سره دا فرمایلی دي چې د الله نه سوا د بل د نوم منښت ته خوړل هم حرام دي.
ما احل لغیر الله به. بعض خلق دې ته بډې والی خبر سره ناسي چې باعث ورځيږي تراخلی ټول جون دې په دې باندې تیر کو. دا شي دینداری ده. دا خدا سے حرام ده چې په دې کې استثناء نشته ده. الله چې کوم څه حرام کړی دی حرم اشیاء فلا تنتهکوها، انتهاک معنی خړل. الله باعث زونه حرام کړی دی فلا تنتهکوها، ناغه مخره کوم شی چې حرام دی نه مخره. شراب سکل حرام دی دا ونه خره نسکه. ډېر بشمیره سوزونه دي بعض داسي چې هغه د الله سره نه ویلي زمون خلک حرام غني خامخ. یو سیز ته حلال ویل یا یو سیز ته حرام ویل دا د الله رب العزت الوهیت ده. دا هغه خدای توب ده چې کوم سیز ته هغه حلال ویلي نه و حلالي، او چې کوم سیز ته هغه حرام ویلي نه و حرامي. دا چا په وینا نه کیږي. کنن یو سړی وایي چې فلانه سیز حرام ده نو دنه تپوس پکار دی تاسو را دې څه دلیل شته. کاغه وایي چې او قرآن مجید کې لیکل دی نو ټیک ده، یا هغه دا وایي چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغام را رسولې چې دا سیز حرام دی نو ټیک وایي. خکته بیا د بل چا په حلال حرام کې څه کار نشته، نه صحابي نه تابعي نه د چا امام. زمونږ خلک د دې بنیادی خبره نه مواقف نه دي. یعنې ځان ته د دین ټیکهداران وایي تپوسو کې دا شی ولې حرام دی، پلانې امام ورته حرام وایي. هغه دغه کار نه دی. حلال حرام ویل دا د پیغمبر کار هم نه دی، دا د الله کار دی. دا خدای توب دی. څنګه چې مخلوق ته سجده نشي کولی، څنګه چې د مخلوق د کور نه طواف نشي کولی، څنګه چې مخلوق ته غایبانه آواز نشي کولی در مدد شه، نو ترکه میں چې الله یو سیز ته حلال یا حرام نه ویلي تورته نشي ویلی. په دې خبردان پوهېږئ دا د توحید سره د عقیدې سره. شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه دې باندې مستقل کار کړی دی په خپل کتاب حجت الله کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي سره وناستو مازیګر کې سره به ګبي نسکو خزي په بنو کې یو بل سره نالګي راځي. دا ګناه نه ده. دو خزي د سړي درې خزي سلوري پنځه د نبی کریم سلام خو په ایټ ټایم نه خزي. خدای انساني مسله دا چې د یوې خزي خپل خاون بل خپل خزي سره نه خو که صاحب نشته ګناه نه ده. خوخه نه یعنی خزا خپل خاون کې شرکت نه برداشت کوي. دا څه ګناه نه ده، دا مزاج دی د خلکو طبعي چیز دی. نانور چې خبر شو ناغي لګي خپه شو چې دا ګبین دی کړه دی موږ سره نشته ځکه هلته ځي مازدیګر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې څه مسله جوړه کړه، هغه خبر شه د هغې نه. هغه فرمایل زه به آینده دپاره ګبین نسکم. چې ګبین نسکي نو بیا هلته نه دي، یعنې صرف بند دی که په ځان باندې. آیا دا بندول جایز و؟ قرآن د هغې باندې ډېر سختۍ سره خبره کړې ده. یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، اے پیغمبر هغه څیز په ځان ولې بندی چې الله تا باندې حلال کړی ده. دا ډېره نازک مسله ده. خلکو ته دا ګپ ښکاري چې فلانی امام وي دا حرام دی، فلانی امام وي دا حلال دی. دا د امامانو کار نه دی، دا د الله کار دی. دا توحید سره د عقیدې سره. تبتغي مرضات ازواجک، تخپل خزر رضا کې نو په ما ځان باندې زما حلال کړی شوی چیز بند کو. پیغمبر ورته حرام نه ویلي، صرف بند کړی خزر و دې باندې ځان پویول پګاري چې د لا اله الا الله یو مقصد دار معنا چې نشته څوک حلالون کې او حرامون کې الا الله، دا الله نه سوا دی. زموږ ډېر عجیب دور دی. یو څیز به حلالي سړی بلل شي د پیر صاحب نه مرید شي، نو پیر به ورته پلانې څیز پتا حرام دی، تا باندې د ګډ غوښه حرامه ده. نو به دی وي ټیک دا حرامه ده نه خورم.
تا تیر وګڼه که نه الله دې وګڼه. ډېر داسې عجیبه عجیبه څیزونه د انسان ایمان ته خطره ده په دې زمانه کې. پوهېږي نه بیچارهګان. لوی لوی خلق دی په دې بنیادي خبره نه پوهېږي. یو څیز حلالول یا حرامول دا د انسانانو کار نه دی، دا د الله کار دی. نو کوم شی چې الله حرام کړی دی، الله مردار حرام کړی دی، خنزیر یې حرام کړی دی، لحم خنزیر یې حرام کړی دی. یو بل څیز دی چې قرآن مجید هغې ته حرام ویلی دی. نن د هغې ډېر رواج دی، یې د لاټري وایي. لاټري څه مطلب؟ دا کتاب دی زما د دې اصل قیمت ما ته معلوم دی چې 1000 روپۍ دی. نو زه به د دې قیمت لګوم 10 روپۍ ټکټ په دې ولګي. تاسو ټول لږه مبتلا یې. سړی چې پیسې واوري که بیا حلال حرام ته نه وایي، نه ګوري. 10 روپۍ ټکټ به ولګوم. نو دا یو میاشت به ټکټونه خرڅېږي. څومره به خرڅېږي؟ د لکونو په تعداد چې بالفرض ما 1000 ټکټونه خرڅ کړل بالفرض، نو د 100 پیسو خرڅ شو 1,00,000 روپۍ شو. ما ته خو جمع شوې ده کتاب زما په څو دی؟ په 1000 روپۍ. ما ته جمع شو 1,00,000. اوس به څه چل کوم؟ یو ټکټ به راوباسم، هغه کس له به یې ورکړم. لاټري دغه شی دی که نه بل څه شی دی؟ یو موټر به د 7,00,000 روپو دی، په یې باندې 50 روپۍ ټکټ ولګي. هر یو سړی دي تاسو هم ځای ټول یار ټکټ به ورې څه پته لګي ګر وخېږي. سوال دا چې د 7,00,000 روپو ګاډی په 50 روپۍ کېږي. دا سود نه دا څه دي؟ او دا نورو خلکو چې 50 روپۍ جمع کړې د هغې پیسې څه شوې؟ واپس کېږي هغې ته؟ نه. چا واخیستی؟ د چا چې ګاډه و. نو چا چې 7,00,000 روپۍ نو هغه ته 21,00,000 روپۍ جمع شي. دا سود دی. دې ته وایي تقسیم بالازلام. وان تستقسموا بالازلام، تقسیم په ازلامو حرام دی. د عربو کې رواج و، هغې به شریکه یو ونډه وکړه. یو کس به 10 روپۍ جمع کړې، بل 100، بل 10، بل 40. نو په هغې باندې به یو څاروی حلال کو، وا به هغه حلال به کو. اوس څه طریقه پکار وه؟ د چا چې پیسې ډېرې دي نو هغه له ډېره حصه ورکول پکار دی. د چا چې لږه ده نو هغه له لږې حصه ورکول پکار دی. دغه طریقه وه. دوی به داسې نه کول. دوی به لاړل هبل یو بوت و حابیل، د هغه مخې ته به یو ترکش پروت و، هغې به غشي پراته وو. هغې نه به یو غشی راواغست، د هغې غشي په سر باندې به یې څه لیکل کړو. هر غشي په سر به جدا جدا لیکلو. نو که یو غشی به یې راوسته په یې به یې لیکلی و چې کل دا مطلب چې دا حصه ټوله ستا شوه. نو ده به هغه شی واغست ټول به راوړ کور ته، نور به محروم پاتې شو. په دې کې او په لاټرۍ کې څه فرق ده؟ یو څیز که په یې به یې لیکلي چې محروم، نو دا چا چې به دا شی راوته و دی ده ووته، ګیم نه دی ووته. که په یې به یې لیکلي چې نیمه دې سړي به یې نیمه ورکړه، اگر که به د 10 روپۍ جمع کړی وه. دې ته وایي تقسیم بالازلام. دا الله حرام کړي دی. زموږ خلکو ته پته نه وي. نن ته یو ځای باندې یو ځمکه باندې قیمت کې ده چې 1,000 روپۍ باندې یو ټکټ دی، او دا زه خرڅوم. ټول خلک هغې ته دا حاجیان، عالمان، تبلیغیان ټول په مخه به روان وي. ولې؟ دي په 1,000 روپۍ ما ته دومره ارزان شی میلاوي. ستا دې ځای کې کوپړی کې دماغ نشته چې په 1,000 روپۍ باندې تا ته یو کنار څنګه میلاوي؟ د دې خبرې خیال ساتئ، د حلال حرام خیال ساتئ. زموږ مقصد د علماو یا تبلیغیانو بېعزتي کول نه دی. مطلب دا دی چې ډېر نیکان خلک دې مصیبت کې گرفتار شي. ولې الدنیا حلوة خضره، مال چې کوم دی که نه دا خوږ دی او شین دی. پیسې چې راځي خلک حلال حرام ته نه ګوري، بس درز ورکوي ورته. د دې ګن نه ځان راوباسئ، دا حرام کارونه دي. لاټرۍ ماټرۍ دې کې شرکت مه کوئ. حرم اشیاء فلا تنتهکوها، دا قرآن حکم دی چې دا حرام دي چې ان تستقسموا بالازلام، چې تاسو په غشو تقسیم وکړئ. حرام کار دی.
وسکت عن اشیاء او الله خاموش پاتې شوی دی د ډېر شي څیزونو نه. ډېر شي اړه ویلی نه دی نو دا ورته پته نه وه. نه من غیر نسیان الله نه یره نه راځي. ډېر شي څیزونه چې الله په خپل کتاب کې د هغې حکم نه دی بیان کړی، د خپل رسول په خوله باندې د هغې حکم نه دی بیان کړی. دې کې څه شی دی؟ سکت عن اشیاء رحمتا لکم، دې کې ستاسو دپاره رحمت. د دې حدیث تعلق هغې زمانې سره دی چې د اسلام بالکل ابتدا وه. بیا وروستو ډېر شي اشیاء داسې شته چې الله او د هغه رسول د هغې حلال والی یا حرام والی بیان کړی ده. خو دې حدیث موږ ته یو فایده ده، هغه دا ده چې ډېر داسې څیزونه شته چې قرآن او حدیث کې هغې ته نه حلال ویلي نه ورته حرام ویلي. لکه سمندر غاړې ته خلک لړ شي، هلته څیزونه جھینګې وایي هغې ته جھینګې، خلک راوباسي خوري ورته یې دا به حلال که حرام به نو جنگ پہ کوي خلک، څوک به وایي دا حلال دي څوک به وایي حرام دي. دې ته الله نه حلال وي نه ورته حرام وي. دې کې فایده دا ده چې کوم څیز ته الله حلال حرام نه ویلی نو که ستا موډ وي د هغې د خوړلو نه ویې خوره، او که ستا موډ نه وي نو مې خوره. دې کې فایده دغه ده، د دین حکمت دغه دی. نو زمونږ خلک به وایي دا د امام شافعي په نیز حلال دی. دا د امام شافعي کار نه دی، دا حدیث مسله ده چې کوم څیزونو ته الله حلال حرام نه دی ویلي نو هغه ستا د موډ خبره ده. که ستا خپل موډ وي د هغې استعمال ته نو هغه استعمال کړه، او که ستا خپل موډ نه وي د هغې استعمال ته نو مه کوه. خو که بل څوک یې استعمالوي ته به هغه ته څه نه وایې، ځکه حرام والی دلیل غواړي، او دلیل څوک دی؟ د الله فرمان. او دې معامله کې احتیاط کوئ، دا نه چې بس په خپله ځانه لګیا شوی دا حلال دی دا حرام دی، چینده حلال دی که حرام دی. قرآن او حدیث کې شته په دې باب کې؟ نه. ورته سره لګیا یو څیز په باره کې چې الله او رسول څه نه ویلي نو اصول لري چې یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا الله او د هغه د رسول نه مخکې کېږئ مه. هر سړی به په خپل دین کې خپله بخۍ وایي. زه له پټوارتوب په کار نه پوهېږم، نو که پټواري له رایې ورکوم چې دا کار داسې وکړه او دا داسې دی دا داسې دی او زما خبره ومني، حالا یې د ډېر لوی تعلیم یافته. عجیبه کار دی چې یو سړي به دین نه ویلي په دین کې واخ خپله رایې ورکوي، یاره دا شی به داسې تا کله نه سبق ویلی دین دې دا کله نه زده کړی، خو خیال دی چې زه مسلمان یم نو ګنې زه په هر څه پوهېږم. په دین باندې عالمان پوهېږي. تو دین په باب کې بالخصوص د حلال حرام په باب کې د ځان خبرې مه کوئ. چې کوم شی تا ته معلوم دی چې الله او رسول دې ته حلال ویلی دي بس هغه حلال وګڼه، او چې کوم ته الله او رسول حرام ویلی دي هغه حرام وګڼه. کوم نه چې خاموش دي ته خاموش کښېنه، دا ستا ذمهداري نه ده چې ته خامخا لګیا کېږي. نو کومو څیزونو نه سکت عن اشیاء هغه خاموش پاتې شوی دی د ډېر شي څیزونو نه رحمتا لکم، دې کې ستا دپاره رحمت دی. ستا موډ ته ګوري، خورې وخوره که نه خورې مه خوره. غیر نسیان الله نه یېره نه وه په دې کې. فلا تبحثوا عنها، نو تاسو د هغې کود کورید مه کوئ چې دا به حلالي که حرام به، خپل ځان ته وګوره بس. خو دې حدیث کې موږ ته ترغیب د دې راکړی دی چې الله کم فرایض مقرر کړي دي انسان د هغه پوره کړي. کمه حدبندي کړې ده دا یې حدبندۍ خواله دې نه ځي. کم څیز دی چې موږ منې کړي یو په کار دی چې انسان د هغې نه منې شي، او د کم څیز په باره کې چې د حلال حرام ذکر قرآن کې نشته یا حدیث کې نشته نو هغې ته موږ حلال یا حرام به نه وایو، خوله به بنده ساتو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.